أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك غوختنا كيستانا صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب كتابيان أن تنزل چنازل کتو پیوزل بانی علیہم پدیبانی کتابا کتاب من السماء دا اسماننا يسألك غواریستانا اهل الكتاب کتابیان ان تنزلا چه نازل کتاب پیوزل علیہم پدیبانی کتابا کتاب من السماء دا اسماننا نو کدی دا غوختنا او ددی دا سوال تا تا غټ خبر اخکاری نو دا دومره غټ نه بلکې دینه غټ غټ تپوسونه غوښتنې دي د موسی عليه السلام نن کړی دي فقد سالو پس یقینا غوښتنه کړی و دوی موسی عليه السلام نا اکبر د لوی سیز من ذالک د دینا دا فقط دا فای جزائیه دا شرط دلته پټته کته د دې دا سوال غټ غني فقد سالو پس یقینا سوال کړو دی غوښتنه کړو دی موسی علیہ السلام دا اکبر د لوی سیزا من ذالک د دینا تانه چې غوښتي د دین غټ سوال د موسی علیہ السلام نه کړو هغه داو فقالو ویلی دوی ارین الله او خایمون ته الله پاک جهرتن پڑاگا خکارا فاخذتهم نؤني ودي لرا الصائقه تندر بظلمهم فسبب د ظلم د دوی ثم اتخذوا العجل بياوني ولد اسخه په خدای توب سرا په الوهیت سرا د اسخه عبادت شروع کو من بعد ما پس د اغنا جاءتهم چراغ لل دیتا البینات واضح دلائل فعفونا نمافیو کړمږ دویتا ان ذالک د دې ګنا د وجه د خپل فضل واتینا او ورکړو موسی علیہ السلام ته سلطان مبینا دلیل ښکارا ورفعنا او پور تکړمږه فوقهم د دې د پاسا اتورا تور غر بمیثاقهم په سبب د لوز اغستلو د دین الله پاک لوز اغستو نو غره په پورته کو چې او یریږي چې بیا خلافونه کوي وقلنا لهم او ویل مونږ دیتا ادخلوا الباب داخل شي دروازې د خارتا سجدن سجده کوونکی سجدن سر ټټونکی وقلنا او ویل مونږ لهم دیتا لا تعدو زیاته مکوي په سبت فورز د خیالي کې چې میان اونې سي میان بنني سي دا په دې بندو په دې ورځ واخذنا او اغستهم مونږه منهم د دینا میثاقا غلیظا لوز پوخو فبما نقضهم پس په سبب د ماتولو د دین میثاقهم خپل لوز لرا وکفرهم او په سبب د کفر د دین او په سبب د انکار کولو د دین بیاات الله هدایتونو د الله نه وقتلهم او په سبب د وجلو د دوی الانبیاء پیغمبرانو لرا بغیر حق بغیر د جرم شرعنا وقولهم او په سبب د وینا د دوی قلوبنا چیزرونا زمونگا غلفن ڈکتی د علمنا یا غلفن بندی په پردو کې بل طبع الله بلکی مہر وهله الله پاک علیها فدیزرونو باندې بکفرهم په سبب د کفر د دی فلا یؤمنون پس ایمان نه راوړي دوی الا قلیلا مگر لګو وبکفرهم او په سبب د کفر د دوی وقولهم او په سبب د جوړولو د دی علی مریم علیہ السلام باندې بهتانن بدنامه عظیما لویا وقولهم او په سبب د وینا د دوی ان قتلنا چې یقینا مونږ وجلې دي مسیح عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم رسول الله رسول د الله وما قتلوه او ندی وجلې دی عیسی علیہ السلام وما صلبوه او نی پانسی کړي دي نی پسولې کړي دي ولکن لیکن شبهه یو شانتی کړي شوی دی یو تند عیسی علیہ السلام سره لهم دین صاراوتا ولکن لیکن شبهه یو شانتی کړي شوی دی یو تن هم شکل کړي شوی دی یو تن د عیسی علیہ السلام سره لهم دویتا
یو ترجمه دا شو. دویمه ولکن لیکن شبها ګډوډتیا راوستلې شوې ده لهم علیهم په دوی باندې ولکن لیکن شبها ګډوډتیا راوستلې شوې ده اشتباه راوستلې شوې ده لهم په دوی باندې وان الذين او یقینا هغه کسان اختلافو چې اختلاف کړي دي فيه په بار د عیسی علی السلام کې لفی شک خامخا په شک کې دي منه د عیسی علی السلام نه مالهم نشتره د دې لپاره به په قتل د عیسی علی السلام باندې من علم سدلیل الا اتباع الظن مگر تابعداری د ګمان وما قتلوه او نه وجل دی عیسی علی السلام یقینا پرشتیا بلکې رفعه پورته کړی دی عیسی علی السلام لرا الله پاک الیه ځانتا وکان الله او دی الله پاک عزیزا غالب پار سبانه حکیما حکمت والا و ام من اهل الكتاب او نشتری هیڅ څوک د کتابیانو نا و ام من اهل الكتاب او نشتری څوک د کتابیانو نا الا ليؤمنن مگر خامخا ایمان براوړي به په عیسی علی السلام باندې قبل موته مخکې د وفات د عیسی علی السلام نا په به کی او په موته کی دوه ضمائر عیسی علی السلام ته راځي نو ترجمه هم دقه ده و ام من اهل الكتاب او نشتره هیڅوک من اهل الكتاب د کتابیانو نا الا مگر لا یؤمنن خامخا ایمان براوړي به په عیسی علی السلام قبل موته مخکې د وفات د عیسی علی السلام نا دویمه توجیه ده چې د به د ضمیر عیسی علی السلام ته راځي او د موته د ضمیر کتابیانو ته راځي بیا ترجمه ده و ان من اهل الكتاب و ان او نشتره هیڅوک من اهل الكتاب د کتابیانو نا الا مگر لا یؤمنن خامخا ایمان براوړي به په عیسی علی السلام و ان او نشتره هیڅوک من اهل الكتاب د کتابیانو نا الا لا یؤمنن مگر خامخا ایمان براوړي به په عیسی علی السلام قبل موته مخکې د خپل مرګ نه کتابی چې مړ کیږي د خپل مرګ نه مخکې په عیسی علی السلام ایمان راوړي خدا ایمان معتبر نه دی و یوم القیامت او په ورځ د قیامت په یکونو شهید عیسی علی السلام علیه په دی باندې شهیدن گوا فبظلمنا پس په سبب د ظلم من الذين هادو د يهوديانو پس په سبب د ظلم د يهوديانو حرمنا حرام کړی دی مونږه علیهم په دی باندې طیبات پاک مزیدار سيزونه او حلت چې حلال کړی شوی لهم د دې لپاره وبصدهم او په سبب د بندولو د دوی عن سبیل الله دلار د الله نه کثیرا ډیر لرا واخذهم او په سبب د اغستلو د دوی الربا سود لرا وقدنه او حال دا چې یقینا من کړی شوی دی دوی انه د دینا واکلهم او په سبب د خللو د دې اموال الناس مالونو د خلق لرا بالباطل په ناروا طریقې سره واعتدنا او تیار کړی دی مونږه للکافرین د پاره د کافرو منهم د دوینا عذابا الیما عذاب درناک دا آیتونه چې کوم د اول نه روان دي او مخکنه فبما نقضهم میثاقهم نو پدې کې ډیر کارونه ذکر کړو چې دی لوز مات کړي دي کفر کړي دي انبیای قتل کړي دي او په سبب د کفر د دي په سبب د بدنامي د دي دا ټول آیتونه او دا ټول خبرې د دې سره تعلق لري چې حرمنا د دې ټول خبرو د وجنا منګه حرام کړ په دی باندې طیبات پاک سيزونه نو سيزونه د دې جملې نه مخکې ذکر دي سرستونی د دې ټول تعلق د دې سره لكن الراسخون لیکن پاخ خلق فی العلم په علم کې منهم د دې اهل کتابنا والمؤمنون او مؤمنان د دې اهل کتابنا یؤمنون ایمان لري بما پاغ کتاب انزل الیکا چې نازل کړی شوی دی تا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وما او پاغ کتابونم ایمان لري انزل چې نازل کړی شوی دی من قبل کستانه مخکې والمقیمین الصلاة او شاباسه دی په پابندی کوونکو د مانځو والمقیمین
او صفت کوم داغه خلقو چې پابندي کوونکي دي الصلاه د مانځه والمؤتون الزکات او ورکوونکي د زکات والمؤمنون او ایمان راوړونکي بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې اولئک نو دق کسان سنفتیهم خامخا ورکو مونږ دوی ته اجرا عظیما اجر لوی شان والا